Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, He is the most merciful and the most gracious. نن به موږ د موسم په حواله سره مطلب په انګلیش کې سنټنس وایو او په اردو کې به هم دغه ترجمه کوو. ورسره به موږ په پښتو کې هم د هغې ترجمه کوو. موږ به دا مطلب سنټنس د موسم متعلق ووایو. په هغه کې زموږ سره اولنی سنټنس دی هاو از د ویدر، مطلب موسم کیسا ہے. چا نه موږ تپوس کولی شو، مطلب هغه ته به موږ داسې وایو چې چا نه تپوس کوو چې موسم څنګه دی، نو هاو از د ویدر، موسم څنګه دی، موسم کیسا ہے. په دویم نمبر سنټنس دی زموږ سره اٹ از اباؤٹ ټو رین، مطلب بارش ہونے والا ہے، مطلب بارش کېدو والا دی، مطلب بالکل قریبي چې باران کېږي، نو هغه ته به موږ داسې وایو چې اٹ از اباؤٹ ټو رین. یا مطلب امکان وي نو هغه ته به بیا موږ وایو ټوډے از ایکسپیکټډ ټو رین، مطلب یا اٹ از ایکسپیکټډ ټو رین، مطلب آج بارش کا امکان ہے، مطلب نن د باران امکان دی. او چې مطلب چاته وایو چې مطلب نن ډېره یخني ده، نو موږ به داسې ویلی شو چې مطلب آی ایم فیلینګ کول، مطلب مجھے سردی لگ رہی ہے. مطلب چاته ویلی چې مطلب موږ ته یخني لګي، مطلب موږ ته یخني ده یا زمونږ یخني کېږي، نو موږ به خلکو ته وایو داسې ویلی شو چې آی ایم فیلینګ کولډ. ورپسې دی سمر از کمینګ، مطلب موسم ګرمه آ رہی ہے، مطلب ګرمي را روانه ده، مطلب موږ به داسې سنټنس وایو. په شپږم نمبر دی ویر د هاټ کلوتھس، مطلب په سردی موسم کې موږ خلکو ته ویلی شو چې مطلب ویر د هاټ کلوتھس، او یا مطلب چې یخني وي समर टाइम में नमक वर्त वे डोंट वियर द हॉट क्लॉथ्स, मतलब मौसमी गर्मी में गर्म कपड़े मत पहन लो. टुडे इज ड्रेजलिंग, मतलब आज बूंदबांदी हो रही है. व्हाट इज टुडे टेम्परेचर, मतलब नन टेम्परेचर से दे मूंग बदा सुवेले शो व्हाट इज द टुडे टेम्परेचर. ही इज रनिंग नोज एंड रेन, मतलब चाहते چې موږ وایو چې مطلب بارش में उसकी नाक बह रही है, मतलब باران کې دغه پوزه بهیږي، نو موږ ویلی شو په انګلیش کې he is a runny nose in rain. it is very cold outside, مطلب چاته وایو چې مطلب بهر ډیره یخني ده، نو موږ به ویلی شو چې it is very cold outside. او چې مطلب وایو چې ګرمي ده، نو it is very hot outside, मतलब بهر बहुत गर्मी है.